د خیبر پښتونخوا د مهنت صوبایي وزیر فضل شکور خان ویلي چې د دوی جګړه د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې سره ده او د دوی په مرستې سره عمران خان د جیل دننه دی او حکومت آئینی ترمیم راوړل غواړي. خو د پاکستان فوج بیا وایي چې باید په سیاست کې دوی ښکېل نه کړي شي او دوی د پاکستان د آئین او د حکومت تابع دي. خو که څوک هم ریاست چیلنج کوي نو د هغوی په ضد به قانوني کاروایانې کولی کېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په ټول هېواد کې په خپل سیمو کې د احتجاجونو اعلان کړی و چې مقصد یې د عمران خان د رخایي او شپږیشتم آئیني بدلون مخه نیولو. په دې لړ کې نن په چارسده کې صوبایي وزیر فضل شکور خان په مشرۍ کې یوه احتجاجي غونډه شوې چې په درځنونو کارکونانو پکې ګډون وکړو. د مهنت صوبایي وزیر فضل شکور خان خپلو کارکونانو ته خبرو کې وویل چې د دوی شهباز شریف او زرداري سره څه تړاو نشته ولې چې هغه لاسپوڅي دي او د دوی اصلي جګړه د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې سره ده. دا جګړه چې دا ستاسو پاکستان آرمي سره ده، دا جګړه زمين چې دا اغم ISI سره ده. صفا خبرې وکړو نو شهباز شریف سه حیثیت شته نه د زرداری سه حیثیت شته. دا چې سکیږي من سره دا فوج او د ISI د وجې کیږي دا کوم ترامیم چې کیږي دا دغه فوج له دغه ISI لا قبضه ورکوي پر ملک باندې. زمين د قوم په وسایلو باندې لګیاي قبضه کیږي چې نن وته مرجع ریوایو په دغه کې چې کوم معدنیات دي هغه باندې لګیاي قبضه کیږي. خو د پاکستان فوج بیا ویلي دي چې دوی د حکومت او د آئین پاکستان د لاندې جون کوي او د ریاست چیلنج کوونکي به د قانون منګولو ته راولي. خو خبریال رفاقت الله رضوال وایي چې د PTI احتجاجي سیاست وار د مخې د ناکامۍ سره مخ دی او د هغې تور د پاکستان په فوج او استخباراتي ادارو لګي. زما په خیال چې دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف په ملک کې کم احتجاجي سیاست شروع کړی دی نو هغه وار د مخې ناکامۍ سره مخ کیږي. کوم وګورو دی په اسلام آباد کې احتجاج وکړو هغه هم چې کم دی بې نتیجې شو. بیا ویل چې را الیمین الته اعلان وکړو چې زه به مخکې ما ګولیا به زه خورم لومبی او نور کارکونان به راپسې چې کله بیا دوی اسلام آباد د ډي چوک پلان جوړ کړ نو الیمین چې کم دی هغه بیا الته خیبر هاوس چې کم دی هغې ته لاړه او کارکونان چې کم دی پولیس والو سره یا د پاکستان چې کوم فورسز دي هغې ته مخې ته کړل او کارکونان یې وځورول او دا د غصې هغه یو تاثر دی چې هغه دی په احتجاجونو کې ښیي. نو ځکه دوی دغه ګوتې چې دی هغه دوی په فوج باندې چتي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خغیر وزنه په لړزان دی کله چې د ګوند کارکونانو په ناهممای په شخصي او نجی املاکونو بریدونه وکړل. خو تحریک انصاف کارکونان او قیادت دا حمله ردوي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز.